نن د سره د پیرزیات مداري حقیقت ښکاره کوم چې دا څنګه سړی دی. السلام علیکم پریاد ټیم ولا شاهد خانه، زه ته یو خبره کوم. زه داسې څه کمزوري پیر نه یم. تا سره بچي زه ګورم خو لږ صبر وکړه چې داسې ما څوک راپار کړي نو زه هم بیا هغې صبرېږم چې یو سړی مې خوړلی نه وي. یو خو تا به زه خورم اوس. پیر صاحب د طرفه مونږ ته دمکي او پیر صاحب داسې کمزور خلکو له دمکي نه ورکوي. دا یو منافق انسان دی. د دلې چې تاسو ګورئ د چې کوم دی د سوچ ته تاسو ګورئ د ځان ته پیر وایي د دې کنزل ته تاسو ګورئ څنګه کنزلې کوي چې کوم نه مخکې یو اکټر وو دا به د مخکې ډرامو کې کار کول. اوس چې کوم دی دلته کې د خپل ډرامې شروع کړي وای دوران د داور خان دی او داور خان څه د ټاټې ماشوم نه دی. موږ چې کوم انکر د شهید خان شاهد هغه چې کوم دی د پیرزیات چمچو دمکي ورکړې وه د لاندې کمنټ کړو چې نه دا دمکي ما نه ده ورکړې. تاسو دا میسیجونه وسواردل دا د اصلیت دی دا دروغ وایي دا چې کوم دی یو منافق انسان دی. د ده چې کوم ثبوتونه دي زموږ سره کوم چې شاهد خان 2 میاشتې مخکې د ده نه ترلاسه کړي دي د دې انسان د دروغو ته زه اریان یم چې دی لا ځان ته پیر هم وایي خو د هغه فرعون نه هم بتر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو زه یم عمران خان، تاسو ګورئ پریا ټي وي. نن د سره د پیرزیات مداري حقیقت ښکاره کوم چې دا څنګه سړی دی او دا څنګه لهجه استعمالوي. لاول تاسو دا میسیجونه واورئ ان شاء الله بیا څه خبرې کوم. السلام علیکم پریاد ټیم ولا شاهد خانه، زه ته یو خبره کوم. زه داسې څه کمزوري پیر نه یم. تا سره بچي زه ګورم خو لږ صبر وکړه چې داسې ما څوک راپار کړي نو زه هم بیا هغې صبرېږم چې یو سړی مې خوړلی نه وي. یو خو تا به زه خورم اوس تا به زه خورم. ته زما نه خبرې زه هغه پیرانو کې نه یم. یو خبر درته کوم زه چې د کوم شي دعوه کوم هغه زه کوم هغه زم کوم هغه زه کوم هغه که هر رنګه شوه څه چې زه وایم هغه زه کوم. دا خو زما ستا اوس ایله شروعات شروع شو. اوس په ګورو چې د سیره څو پخېږي ښه پوه شولې. او زه چې څه کولی شم تا سوچ نه شي کولی. کله چې دا ناجایزه واورم لکه د زیشان بړ وه او ستا نو ولا چې سړي له پرې ډېر انتهایي ټینشن ورشي. بل شاهد خانه ته وایې چې یاره 5 واله میک ته دې ځای ته راورسېږو. زه 5 واله میک نیم را رسولو. 5 واله میکونو ستا غونته کې خلکو په ما ځان مشهور کو. کمکله ستاسو غونته کې خلکو په ما ځان مشهوري زما نه انټرویو یعنې ما سره دومره ټایم نشته چې زه هغې سره صرف انټرویو وکړم. ته پوه شولې ستاسو غونته کې خلکو په ما ځان مشهور کو. باقي ته پلین ته مه ګوره پلین ته مه ګوره جواباتو ته وګوره. شجر له به داسې جواب بل پیر ورکي. ظالمه ته سوال ته وګوره تا هغه ځای کې جواب ته وګوره. که ته جنګ کوې نو هم داسې جواب به ورکوې او که په تعلق کې ورکوې نو هم داسې جواب به ورکوې. نو مونږ خو د عملیاتو په دایره باندې جوابات ورکړي دي. ته صرف دې جواباتو ته وګوره نو بیا به تا ته چې کوم نه په خپله باندې پته ولګي. باقي ته دا خبره کوي چې ما له ټایم راکړه. زه خپل شاګرد له ټایم نه ورکوم. نو زه خپل شاګرد ما سره دومره ټایم چېرته دی ستا د 5 واله میک له چې زه ټایم ورکوم راشه ما ته خو ستا په شانتې خو زما په خپو کې ناست دي. ستا په شانتې 5 واله علاج باقي د علاج خبره ده. نو زه خو لا علاج ځکه نه کوم چې ما ته مسلې دي وروره. ما ته داسې چلې او داسې دغه خبر زما دماغ له دومره ګړب راغلی د دې جناتو په وجه باندې چې دا هسې نه دی راغلی. زه ته په ما باندې د دې شي نه څنګه توبه وباسې پوه شولې. ګورو به انشاءالله. زه ما سره دومره ټایم نشته دی چې زه تاله جوابونه درکړم ځکه چې زمونږ په خپله چې کوم دا خو زما ستا اوس ایله شروعات شروع شو. اوس په ګورو چې د سیره څو پخېږي ښه. ته څه ووایې زه غواړم که نه چې زه ته په ما باندې د دې شي نه څنګه توبه وباسې پوه شولې. ګورو به انشاءالله. زه ما سره دومره ټایم نشته دی چې زه تاله جوابونه درکړم ځکه چې زمونږ په خپله چې کوم نه د جناتو د لاسه دماغي حالت خراب دي. السلام علیکم مداری صاحب څنګه یې ښی؟ मदारी साहब अपने हरकतों से बाज आ जाओ. तेरे पास 1 महीने का टाइम है. अपने हरकतों से बाज आ जाओ ठीक है. मैं खुफिया का बात कर रहा हूँ. खुफिया एजेंसी और गज़ई एजेंसी. वरना तेरा ये मैक है ये बंद कर दूंगा और तुम्हें ऐसी जगह पर फेंक दूंगा ना जहाँ तेरा नाम निशान भी नहीं होगा. समझाई कि नहीं? मदारी साहब अपनी हरकतों से बाज आ जाओ. मदारी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ. समझ आई कि नहीं? अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना ऐसी जगह पर फेंक दूंगा कि तेरा मैक का कारोबार भी बंद हो जाएगा ठीक है. और ऐसा हाल कर देंगे ना तेरा कि तू याद रखेगा जिंदगी भर. अपनी हरकतों से बाज आ जाओ मदारी. फरियाद टीवी वाला मदारी अपने इस गंदे जादू से गंदे जरासीम से बाज आ जाओ. समझ आई कि नहीं? अपने इस जरासीम और पीछे ये जो कुत्ता कड़ा है जिसके लंबे लंबे बाल है ये काला कुत्ता इस कुत्ते को भी बाज और तुम भी बाज आ जाओ ठीक है. दोनों बाज आ जाओ. समझ आई कि नहीं? वरना ऐसे हाल कर देंगे ना जो इस मीडिया वाला का हमने इस पंजाब में किया था. समझ आई कि नहीं?
और वो वीडियो भी तुम्हें मैं सेंड कर रहा हूँ जिस मीडिया का हमने हाल किया था। फिर तेरे भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगी और फिर हम चैनल पर सेंड करेंगे। अपने इस गंदे जरासीम से बाज आ जाओ। और ये वीडियो भी मैं भेज रहा हूँ, ये भी लाजमी देख लेना, ठीक है? जरासीम खिंजीर बस इंशाल्लाह तमाशा د کا په کور کې بچی دی مارا خبرې ده ښه قدرمن غوښتنه تاسو ته میسجونه اورل بیګا موږ د فریاد ټي وي 1 نه یو پوسټ کړو زموږ چې کوم انکر د شهید خان شاهد هغه چې کوم دی د پیرزیات چمچو دمکی ور کړی و دلاندې کمنټ کړو چې نه دا دمکی مانه ور کړی تاسو د میسجونه وسواردل دا د اصلیت دی دا دروغ وای دا چې کوم دی یو منافق انسان دی پیر صاحب د طرفه مونږ ته دمکی او پیر صاحب داسې کمزور خلکو له دمکی نه ورکی او نه شکر زور ورلې نه ورکی کمزور نه زور دمکو سړی نه قدرمن غوښتنه دا یو منافق انسان دی دله چې تاسو ګورئ د چې کوم دی سوچ تاسو ګورئ د ځان ته پیر وای د دې کنزل تاسو ګورئ څنګه کنزلې کوي زه خو قدرمن دا مداري چې کوم دی ځان ته پیر وای تاسو د اخلاق ګورئ د خبرې وګورئ افسوس پښتنو دا خلک چې کوم تاسو را مخکې ګړي دي تاسو یې مشهور وي ځکه چې دا خلک چې کله ویډیو کې یو مریض کینی او تاسو لا ویډیو چې کوم د اسمان ته ورسوي دا د ما سره مکمل ثبوت پروت دی دا چې کوم دی دا کم کسان چې دی کینی دا ویډیو کې راولي دا د خپل کسان دي د خپل یو ګینګ دی دا چې کوم مخکې یو اکټرو دا د مخکې ډرامو کې کار کول اوس چې کوم دی دلته کې د خپل ډرامې شروع کړي وای دوران د داور خان دی او داور خان څه د ټاټې ماشوم نه دی چې ستا په الله وبود شي وایو خایمات هغه کس کني په پاکستان کې برابر د هندستان رسمو کې او کلی ته تلې ورته کما وین چې پلارا د کلی یو کس یو دیکان را پاسې دو او ستاسو په پوزه کې لکه د ساروي پیزوان واچولو او کلم یو دیوال ته او کلم بل دیوال ته را بغی نو او خایمات راغه نوم نو بیا د قسم وي زما په خدای چې د هغه په خاندان کې دا انسان خو څوک چې نه ساروی بم پرې نه دمه صحابه کې او د خپل اکټینګ چې کوم لګي کوي او خلک تباہ برباد کړو ډېر خلک موږ ته په کمنټو کې وایي چې تاسو چې کوم د پیرزیات پسې وای نه زینو پیرزیات پسې چې کوم د موږ سو پیری تلی ولته کې موږ صحابه کې دوه شپې هم کړی خدا د خپل استانې تختیدلې دي د خپل چمچي کې او خپل شاګردان کې نو یا غزي کې دا غزي تختیدلې دي او اوس چې کوم د دمکین را لګي کله خلک را لګي کورون ته چې دی کلر خو پیرزیات دا خبره وره تر څو پر چې کوم د موږ سټاف ریشن نه کړي کړه ترغیب ور موږ نه کلاریږو ته چې کوم د یو رنګ نمبر او 2 نمبر سړی او ټول خلک دی لوټ کړلو کله موږ دا ویډیو ډیر مخکې شیر کې ورور رسوي د فرادی ته چې پته ورته ولګي او تاسو ته یو درخواست کوم چې خلکو نه ځانو ساتي دا چې کوم د منافقان دي خلکو چې کوم د خلکو کې دي خراب کړلي دی لا موږ یو دوه کسان خپل ورلېګلو او موږ ورته چې تاسو په ځان باندې پیرن راولي او چې دې تاسو نه پیرې پاسې وکړو زمونږ کسان ورغلیو موږ سره خو په ویډیو پرته را هغه ته په ځان باندې پیران نه وستلو او د چې کوم دی د پیران ته پاسولو پیسې ته واغه سوي ته نه ما پیرې پاسولو نو خدای دې تباګه خدای دې کور وان کړ چې په قسم باندې پیرې نو څنګه دې تا پیرې پاسولو نو قدر من کوم دا یو رنګ نمبر دی او دا چې کوم دی نن سبا چې کوم دی د خلک ډیر زیات سپورټ کوي چې کله هم مونږه د پسې ویډیو جوړ کړی دا پسې مونږ کله ویډیو جوړ کړی دا ته مونږ د دمکین را کړی دا مزینو تاسو ورېدلی وي دا یو جاهل سړی دی زه ته جاهل سړی دی او د دوه تکړه نه چې خپل ځکه کې چې کله موږ دا اپریشن شروع کړی د جلی پیرانو خلاف د چې کم دی د خپل ځینې تختیدلې خپل استانه پر وستې ده ډېر مهرباني باقی ته چیرې
تا د صحیح کس نه جنات پاسولی دي نو ډاکټر له چې ته کله ورشي او تا هغه ته مسله بیانې او تا ته ډایرکټ نه وایي چې ستا داسې قسم مسله داسې ته به ورته مسله بیانې د هغې مطابق به هغه تا له علاج کوي ته ولې اکټینګ کوو دا راته وایي پیر له چې کله د جناتو مریض ورشي او په سختو حالاتو کې هلته کافي رشي د هغه او هغه سره ټایم نه وي نو هغه باندې اکټینګ ته څه لګې هغه خو الریډي هغه دغه ټایم کې چې کوم جنات چې کله حاضر ته ورشي هغه تعالی حسابونه کوي حسابونه ته هغه نه سمېږي او تعالی الریډي د جناتو اکټینګ مونږ له فالتو سړی نه راځي مونږ له الریډي ټول مریضان راځي هغه زموږ په ذهن کې رسي دا ټول مریضان دي بس علاج ورله کول غواړي او اکټینګ کوو او چې دې تاسو نه پیرې پاسې وکړو نو زمونږ کسان ورغلي موږ سره خو په ویډیو پرته را هغه ته په ځان باندې پیران نه وستلو او د چې کوم دی د پیران ته پاسولو پیسې ته واغسې تا نه ما پیرې پاسولو نو خدای دې تباکه خدای دې کور وران کړ چې په کس باندې پیرې نو څنګه دې تا پیرې پاسولو نو قدرمن کوم دا یو رنګ نمبر دی او دا چې کوم دی نن سبا چې کوم دی د خلک ډیر زیات سپورټ کوي چې کله هم مونږه د پسې ویډیو جوړ کړی دا پسې مونږ کله ویډیو جوړ کړی دا ته مونږ د دمکې را کړی دي دا مزینو تاسو ورېدلی وي دا یو جاهل سړی دی زه ته جاهل سړی دی او د دونه تکړه نه چې خپل ځکه کې چې کله موږ دا اپریشن شروع کړی د جلی پیرانو خلاف د چې کم دی د خپل ځینې تختیدل دي خپل ستانه پر وستي ده ډېر مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرم چې ټول مسلمانان خويندې ورونه بروغ او جوړ وي او الله مو خوشاله او آباد لره عزتمندو د ویډیو مقصد مو دا دی چې یو مداري دی چې د هغه نوم زیات دی دا دروغ تاسو معلوم کی چې د څومره یو بدبخت او دروغجن انسان دی یو فراډي انسان دی تاسو دا خبرې واورئ د عزتمند ورونو د دمکانم تاسو وګټلې خو مشران څنګه وایي کله چې میږي ته الله په قهر شي وایي هغه ته الله وزرې ورکړي دې انسان ته الله رب العالمین په قهر شوی دی او د زلالت وخت راغلی دی او ذلیله شوی دی انشاءالله چې نور به هم ذلیله کیږي ځکه چې د ډېرو خلکو بددعای اخیستې دي ډېر غریبانان مسلمانان د لوټ کړي دي هغه خلک چې هغه ځان لږ په تکلیفونو کې ګیر وي او د ظالم د هغې باوجود هم د هغوی سره ظلم زیاتی کړی نو خامخا الله رب العالمین به د چا خیرې قبولې کړي او دا انسان الله ذلیله کوي زه د دې انسان د دروغو ته زه اریان ما چې دی لا ځان ته پیر هم وایي شرم دله پکار دی ظالمه زه تا ته اریان یم چې ته دا ځان ته دا پیر څنګه وې دا پیر لفظ ځان ته څنګه وې دومره تا کې شرم نه راځي ته خو د هغه فرعون نم بترې ځکه چې هغه به ویلې انا ربکم الاعلی یو زه یم چې یو اوچت یم او زه اعلی یم او زه رب یم هغه به هم دا خبره کوله لکه څنګه چې ته د هغه په شان دعوې کې چې واحد زه یو پیر یم په دې دنیا کې خاص کر په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې چې خلک راته اریان دي دا یو فراډي او یو مداري او یو بدبخت انسان دی چې نه د رب العالمین نه یریږي او نه د انسانانو نه شرم و حیا کوي د انسان خو انشاءالله ستا د زلالت وخت راغلی او نور به هم ته الله ذلیله کوي دا کم دمکیانې چې د مونږ ته کړي دي نو دا خو د هغه معمولي ثبوتونه دي زموږ سره کم چې دی کنځلې کوي یا بدرد وایي یا کمې دمکیانې رالیږي یا په خپله باندې او یا د بعضې چمچو په ذریعه سره کله چې خپله ستړی شي نو بیا چمچو ته د ده چې کوم ثبوتونه دي زموږ سره کوم چې شاهد خان 2 میاشتې مخکې د ده نه ترلاسه کړي دي هغه لا اوس موږ نه شیر کوو او دا کوم وایسونه چې موږ شیر کړه دې کې اصل کې شاهد خان په خپله باندې ویل چې دا لا مرازره نه شیر کوو خو ما ورته چې نه دا به خامخا شیر کوو نو هغه ثبوتونه د ده زموږ سره پراته دي او نور څه داسې ثبوتونه دي چې که هغه چېرته موږ مخې ته راوړل نو دی به ډېر ذلیله شي خو لیکن هغې کې لا وخت شته دی خو زه د بعضې مسلمانانو سادهګانو خلکو ته اریان یم چې ای د الله بندګانو تاسو دومره عقل نه لرئ دا کومو خلکو چې د ده دا پیچ پالو کړی زه هغه خلکو ته اریان یم چې تاسو والله چې تاسو مو سره په دې عذاب او په دې ګناه کې شریک یې د ده دا پیج آن پالو کوي ختم یې کوي ځکه چې د ده دا دروغ تاسو ته معلوم شو په الله قسم چې چېرته لاړ شو د ده د طرف نه موږ ته اعتراض کېږي د ده باندې چې کوم دی ده ته بددعاوې کېږي خیرې کېږي او الله دې غر کړي زموږ تاوان هم وشو هېڅ فایده راته میلاو نه شوه نو ځان ترې وساتئ د دې انسان نه دا یو ظالم انسان دی یو دروغجن انسان دی بله خبره دا ده چې که چېرته زیاده واوره دا خبره که چېرته شاهد خان صاحب ته یا مونږ ته
څه قسم ته نقصان راورسېده د هغې واحد ذمہوار ته زموږ ځکه چې ستا د طرف نه ستا د چمچو د طرف نه موږ ته چې کوم دی ډېرې زیاتې دمکیانې راځي او تا ته خو موږ چلنج هم درکړی و لکه شاهد خان چې تا ته په یو کور کې ویلي یو ویډیو کې چې هغه